السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتي محترم، زه امیرزاده د دیر کوهستان کمراټ نه دا تپوس کوم چې د روژې په حالت کې غاښ وینه وکړي یا خوله وینه وکړي او وینه لاړو سره خېټې ته تیر شي، نو آیا مفتي محترم دې سره روژه ماتیږي او که نه ماتیږي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مولانا امیرزاده صاحب خوشاله اوسئ. سوال مو کړی دی که د سړي خوله وینې وي او توکاڼې تېروي خو وینه ورسره هم تېره شي، آیا روژه پرې ماتیږي که نه ماتیږي؟ مسله دا ده چې کله وینه دومره زیاته وي چې د هغې مزه او ذایقه په مرۍ کې معلومیږي، بیا ورسره روژه ماتیږي. او که چېرته کې وینه دومره کمه وي چې د توکاڼو ذایقه پې غالب وي او د وینې پته نه لګي، نو که داسې توکاڼې او وینه تیر شي بیا پې روژه نه ماتیږي. خو بیا هم بهتره دا ده چې غاښونه وغیره وینې شي، نو توکاڼې توکل پکار دي، تیرول نه دي پکار. بهشتي زیور 3 حصہ صفحه 13 کې دا مسله لیکلې ده. احسن الفتاوا کې مفتي رشید احمد لدھیانوی رحم الله علیه هم پې تذکره او تفصیل کړی دی.